بسم الله الرحمن الرحیم. په یو واده کې زمونږ نن علف خان شیرپاو سره ملاقات شو او د هغوی نه به تپوس کوو چې د هغوی کوم هغه سوشل کارونه دي هغه اوس څنګه روان دي، مطلب څومره هغې کې کړکیچ راغی او مطلب څومره اټک بیټک پکې راغی، خو اوس د هغې نه بعد د هغه کوم سوشل کارونه دي په هغې څه دغه پرېوتی دی، څه اثر پرې پرېوتی دی او که نه هغه به نن د دوی نه اورو. تاسو چې کوم مطلب کوم فاونډیشن چلوئ او څونه کورونه هم جوړ کړي دي، څونه مطلب خلکو سره هم د خیر ښېګړې دغه کړي دي، ودونه هم کړي دي، ودونو اړخ ته هم راځو، نو هغه اوس څنګه روان دی؟ تاسو ډېر په کیمرې نه راولئ، څه مسله ده؟ اوس ډېر زیات خلکو ته ښکاري نه هغه شان، څه وجه ده؟ ډېره زیاته مننه عرفان الله. بالکل الحمدلله کار ښه زبردست روان دی. د تېرو 4 کالو راځي چې موږ له څوک هم راځي نو موږ کوشش دا کوو چې چا سره موبایل نمبر وي نو ډېر زیات ورته خوشحالېږو. نو د هغوی موبایل نمبر وي پکې د خلکو د هغوی سره ډایرکټ رابطې وي او بیا چې کله موږ تپوس پوښتنه وکړو نو ښه زبردست د هغوی سره کومک شوي وي او ډېر کار چې کوم دی نو څه جوړېږي نو خلک ویوز او لایک لکوي یا ډالرو لکوي، هغې دپاره په پیجونه چلوي. چونکې موږ کار کوو نو زموږ سره چې کوم په وټسپ باندې خلکو تعاون کړي وي نو زیاتره ویډیوګانې موږ هغوی ته ورولېږو، هغوی مطمئن شي بس موږ هم مطمئن شو. داسې چې ویډیو واچو نو د خلکو کمنټس او یا په کومه طریقه باندې هغوی روان دي، نن سبا ښه کار د ډېرو خلکو بدیږي. نو موږ مطلب ستاسو هغه فاونډیشن کوم کار و، تاسو چې کومې چینچۍ به هم هغه شتې خلکو ته به هم ښودلې، شیشې به هم هغه شتې، یا تر دې پورې چې تاسو به خلکو کورونو کې واشرومونه هم جوړول، کمرې به هم له جوړولې، هغه کار همغه شان روان دی که نه بند دی یا تاسې په سوشل میډیا نه راولئ؟ څه وجه ده؟ بالکل کار روان دی، خو دلته کې مسله دا ده چې موږ د پښتون کې دا کار دی چې یو بل خپې راکاږي. یو ډېر خلک چې کوم دی نو دا سیاسي بدنیتي هم ډېره زیاته ده، چونکې دا خو بره د الله کیمره لګېدلې ده، د خیر ښېګړې کار دی نو په هغې باندې موږ ته ډېرې زیاتې مسلې دغه شانتې هم را پیدا شوي وي. نو الحمدلله کار روان دی، ښه زبردست روان دی او خلکو ته په وټسپ باندې چې کوم دی هغه ورلېږل کوو او هماغه د شیشو کار هم روان دی. په دې دغه کې موږ ډېر زیات کار وکړو. دغه شانتې کورونه چې کوم دی یا مدرسې یا یتیمخانه چې کومه ده په هغې کې ماشومان موږ سره ډېر زیات دي او بس دې وخته پورې دغه خو یتیمخانه کې راته ضرورت شته دې وخت کې نو بیا هم ستاسو په ساتت خلکو ته اپیل کوو چې څنګه موږ خپل ډونر مطمئن ساتو او څنګه هغه مطمئن کېږي هغه شان مطمئن ساتو. یتیمخانه چې کومه ده نو تاسو سهولت څه ورکوئ؟ کوم ماشومان چې تاسو سره داخل شي هغوی ته تاسو څه سهولت ورکوئ؟ یو خو تعلیم پرې ورسره خوراکي توکي هم ورکوو، رخایش هم ورکوو. اصل چیز چې کوم دی نو تعلیم دی، کتابونه هم ډېر زیات ګران دي. داسې ماشومان موږ سره دي چې هغوی مور پلار هم نشته دی نو په دغه کې موږ سره کومک پکار دی چې خلک را سره ماشومان سپانسر کړي. نو ډېر داسې ماشومان دي چې لا زموږ نه بار دي او موږ وسایل نشو ورکولی، نو خو چېرې موږ ته وسایل میلو شو نو چې نن 110 ماشومان دي نو دا 200 ته رسېدی شي. ها مطلب تاسو نور هم دا ایکسپینډ کولی شئ، خو د یو ماشوم باندې ستاسو خرچه څومره راځي؟ د سره میاشتې چې کوم دی یو کس وایي چې یاره زه 2-3 میاشتې چلوم یا یو ماشوم صرف چلوم، د هغه به پې څومره خرچ راځي چې هغه یو ماشوم چلولی شي؟ چې ښه ماشوم وي نو 8000 پورې 7,500 8,000 پورې د میاشتې دا لږ ښکلی ماشوم چې هغه ته ښه ښکلی خوراک هم میلاویږي، کپړې پیزار هم میلاویږي، ورسره کتاب او د هغه ته غونډ سهولت چې کوم دی. ستاسو یو بل لکه ډېر ښه اقدام و او هغه دا و چې تاسو به خلکو له ودونه کول او هغه کوم زنانه به چې وې یا به چا تنګې کړې وې تاسو به له هغه 5 مرلو کور، هغه پراجیکټ هم اوس کوم ځای ته رسېدلی روان دی؟ الحمدلله زموږ په سوشل ورک کې چې سخت کار دی نو هغه دغه ودونه دي. ځکه چې هر سړی دې سوچ وکړي چې خپل لور خور ورکوي نو زړه درد کوي او چې هلک هم خوشحالي، جینۍ هم خوشحالي، ښځه هم خوشحالي، سړی هم خوشحالي. زموږ هغه پراجیکټ ډېر زبردست روان دی. ډېر هغه موږ ویډیوګانې په دې نه کوو چې خلک دومره کالس کوي اوس هم دې وخت کې موږ سره ښه ډېرې رشتې دي. زموږ یو فارموله د 15 مرلې کور نکاح 400 څوک هم تیاري بالکل رابطه کولی نه د 400 څه مقصد دی؟ مطلب ځای به دلته الي که نه صرف 400 والو له کوې ودونه؟ نه دلته به ځای اخلي 400 وال بالکل مطلب نه دی. ځای دلته کې چې یاره زه په چا څنګه اعتماد وکړم؟ یو سړی وایي زه د ملکڼ یم، یو سړی وایي زه د اډیایي خان یم، یو سړی وایي زه د سوات یم. یو سړی ماله واک یو زنانه ماله واک راکوي په خپل انداز جینۍ ورکولی شي، خو چې ماله واک درکوي نو زما یو روټین کتلی وي نو مور راشي وي زما دا لور هم ورکوي، یتیمه وي یا په تنبو کې اوسېږي یا په کري په کور کې اوسېږي یا په خدمت باندې یو کور کې اوسېږي. نو خو یو سړی وایي چې یاره زه دا کور اخلم همده سره دلته کې اوسېږم ډېره ښه ده، خو دغه غریب له نه ورکوي. هغه سړی چې وسې کېږي نو دغه کور
چې هغوی په دغه کور کې ژوند کوي او نو هر چا له ورکوو خو په 400 تاسو سره یو کس رابطه وکړي نو هغه به بیا انتظار کوي چې تاسو به له رشته ګورئ د هغه مطابق که نه داسې کسانو تاسو سره رابطې کړي چې هغوی رشتې تاسو سره شته مطلب دې کې څونه دی پروسس کې څونه ټایم لګي یاره دې کې زیاتره خلک چسکې لګوي او ډېر خلک دویم واده کوي نو دویم واده زموږ په دې پښتون معاشره کې چې کوم دی سم کوپر دی بس ځان له کار کتل دي نو ډېر خلک په پټه باندې کول غواړي خو په پټه هغوی ته ډېره ښه مقرره چې راشه دلته کې کور والی یو سړی وایي یاره زه دوبۍ ته بوځم سعودي ته بوځم لندن ته بوځم هر ځای ته چې بوځې خو کور به 400 کوي یو سړی وایي زه دا ګارنټي در کوم دا ما ته هېڅ ګارنټي نه ده پکار ما ته دغه ګارنټي ده چې دلته کې تا له 70 لکه روپۍ باندې کړلې او بس هغې ته سهاره ملو شوله نور لیکل چې کم دي او ورسره زه خو ټیک ټاک لیکل کوم نه پنځه مرلۍ چې کوم کور تاسو یادوئ تاسو وایي چې 9 لکه روپۍ نو دې کې ملو به شي داسې کور تاسو بالکل ملاویږي موږ چاته دا نه وایو چې یاره قیمتي ځان لالي په 1 کروړو مخلي خو د هغه پورې کار دی که نه خو ښکلې رشتې موږ سره موجود دي خو د هغه درمیانه چې کوم دی نو داسې ځینې شته چې ته موږ په 50,000 1 لاک باندې مرله ملاویږي او په 5 لاک پکې ښه ښکلې کمره چاردیواري کېږي مطلب تاسو سره خلک رابطه کولی شي تاسو سره شته رابطه کولی شي موږ سره ارزان ځای هم شته او یو سړی ګران علي او خو زموږ په ذریعه نه علي په خپله طریقه باندې مغستی شي او 400 کې د والله ځای اخلي بالکل رشتې موږ سره شته دي خو چسکې دې نه لګوي چې یاره دا زنانه چې کومه ده یو 2 کالو لپاره وساته ښه زه به 2 کاله پس درځم یاره دا زنانه چې کومه ده دا ما ته سعودي او دوبۍ ته راولېږه نو خو داسې چېرته داسې رشتې شوي دي بیا دې څوک ما ته ووایي نو رشتې بالکل شته دي خو چسکې ډېر خلک لګوي یو سړی انټرست دی او هغه واقعي په حقیقي معنو کې دلچسپي اخلي نو هغوی ته ستاسو په وساطت وایم چې بالکل راتلی شي او موږ سره دې کیني او زموږ دا فارموله دې اپنو کړي او ښه ښکلې یاداره ضروري نه چې ما هره رشته په کیمره ورکړي دا بس کله کله چې بیا ډېر زیات کالز راځي او بیا موږ کال نشو مطلب کوم ودونه چې دي نو هغه خو ستاسو په سوشل میډیا باندې ښکاري نه د هغې څه پروسس دی هغې تاسو ویډیو نه کوئ یا مطلب د دې څه تاسو کوئ نه بالکل داسې ډېرې زنانه داسې دي چې هغه موږ ته په رابطې کړي دي موږ سره په موبایلونو کې د هغوی نمبر شته چې موږ واده کا بل دا ده چې ویډیو له موږ داسې نه ورکوو موږ چې کوم وادي هغه پروسس تاسو په واده کې کیمره نشته دی د هر سړي عزت چې کوم دی هغه خپل ګڼو او بل دا ده چې یو سړی وایي چې یاره ما خو دته کال وکړو میسیج وکړو تصویر مې ورولېږه دا به سوشل میډیا ته لاړ شي نو هرګز داسې نه ده موږ د هر سړي پرده ساتو او زموږ دا موبایل د ډېر رنګ رنګ میسیجونو نو د رنګ رنګ خبرو نه ډک دي زما اصول دا دي چې زه ویوز او لایک له کار نه کوم چې دا ما زه جوړ راولم زه توړ کلم نه راولم نو هر سړی دې مطمئن اوسي په ویډیو هم داسې څه نه راځي او بل دا ده چې ښه په عزت سره چې جینۍ هم خوشحالي هلک هم خوشحالي فاونډیشن دی هغې ودونه څونه کړي دي او کامیاب دي که نه څه داسې بیا هغې نه بعد هم پکې بیا څه دغه راغلی دی دا موږ چې نن کومې خبرې کوو نو دا تجربې کله چې ډغرې وخوري که نه هغې نه زده کړو شي 120 نه زیات ودونه کړي 8 داسې ودونه چې هغې کې ما ته ډېرې مسلې راغلي دي او په هغې کې زه اوس هم عدالتي چکرې وخمه تاسو د ایوب خان شیرپا فاونډیشن دې تر اوسه پورې څومره ودونه کړي دي بل ستاسو چې کوم سوشل ورک و مخکې به تاسو ته خلکو وایي چې یاره دا 400 دی ایدي دی که نه هغه سوشل ورک بالکل روان دی الحمدلله زه خپله مطمئن یم چې هغې خلک راسره ډېره مینه ساتي خو موږ سره هغه شانتې وسایل نشته دي موږ له خو څوک دفتر ته راشي نو بس اټینډ یې کړو مخکې به موږ کلو علاقو ته تلو هم ډېر خلکه کالز کوي چونکې دا کومې سټورۍ چې موږ سره دي دې سټورو پسې خلکه پیسې لګوي خو موږ نه د یوټیوب نه پیسې راځي نه ټیک ټاک نه راځي او نه راته د فیسبوک نه راځي نو کوم خلک چې ستاسو په ساعت هم زموږ دا ویډیو ګوري نو زما دفتر هر وخت کولو وي راتلی شي زما دا پیجونه چې کوم دي دا د خلکو د امداد دپاره دي خپلو کتونکو ته یې ښایو څو پورې چې ودونو خبره ده 120 نه موږ زیات ودونه وکړل په دې کې موږ یو 8 داسې ودونه چې هغې کې موږ ډغرې وخوړی د هغه ډغرو نه چې کوم دی نو موږ یې زده کړه وکړه پوره زه به خپل صحافت کوم سوشل ورک به کوم غم خادم ده دلته کې خپل مړی ژوندی دی نو که نه زه به یو زنانه ورکړم او د هغې تر منځ یو مسله راځي زه به ملکنډ ته ځم زه به پېښور ته ځم زه به نوښار ته ځم زه به بل ځای ته ځم د هغې د وجې یو سړي ته ګارنټي ده چې یاره ته دلته کې ویله کور واله دلته کې ژوند کې ډېره ښه ده تا سره ښځه رضا شوه خپل کور دی دی ستاسو بیا خپل کار دی خرڅی او چېرته چې بوځې ستا دغه ده خو چې دلته کې نو زما د لاس لاندې وي نو خو داسې خبره راځي خو چېرې زنانه دوکه کوي
نو د کور سره څه کار نشته، د سړي کار دی. خو سړی دوکه کوي نو کور چې کوم دی یو زنانه ته خو میلو شي که نه. نو زما خپل دا کوشش دی چې جینۍ هم خوشحالي، هلک هم خوشحالي، سړی هم خوشحالي، ښځه هم خوشحالي. بس دا زما غټه خوشحالي ده. سوشل ورک هم الحمدلله روان دی، د ودونو سلسله هم روانه ده، او د ټولو نه سخت کار چې کوم دی دا واده دی. او علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن رجسټر چې کوم دی نو په دې عقله چې کوم ودونه وکړل نو دا زما دپاره ډېره غټه خوشحالي ده. دا سلسله چې کومه روانه دې وخت کې مونږ سره یو شمېر رشتې دي پینډینګ دي، خو زمونږ چې په چا باندې اعتماد وشي، بیا وایم چې ډېر خلک چسکي لګوي نو هغوی دلچسپي نه اخلي. او دا داسې ده چې زه خپله خور یا لور ورکوم، هغې دپاره زه هغه شانتې رشته دا څه بولي نه ده چې تا هم خوښوي ته هم خوښوې. دا دین علاوه نه ده چې یو سړی به وایي چې بس نه زه به ورته صفتونه کوم. هرګز داسې نه ده، ځکه چې هم خوشحاله دی هم خوشحاله نو زه خوشحاله. جی ګرانو کتونکو، نن دا کم وخت چې مونږ ریکارډینګ کوو دا 10 بجې دي او دا ټوله ورځ مونږ علب خان شیرپو سره تېره کړه. د دوی چې کوم کارونه دي دې وخت کې هم یو واده و، هغه چې کوم دی دوی سپانسر کړی او دوی پکې چې کوم ها جی ګرانو کتونکو دې وخت کې دا کوم وخت چې مونږ ریکارډینګ کوو دا 10 بجې دي او نن ټوله ورځ مونږ علب خان شیرپو سره تېره کړه. د دوی یو واده دوی سپانسر کړی او هغه مونږ تر د سهار نه تر اوسه پورې وکته د دوی کوم ساده ژوند دی یا دوی کوم خوراک کوي، څه کوي، چا سره کینی، چا سره پاسي، او څنګه طریقې سره چې دوی دا هر څه وکتله ډېر زیات د ستاینې وړو. او مونږ خپل ځاني زما کیمرامین چې کوم دی هغه مونږ دا هر څه دغه کړه. دا ریکارډینګ به تاسو ګورئ دا کټ کټ دی، مونږ هر څه مطلب ویډیو کې راوستل، هر څه ویډیو کې بند کړه. نو په دې وخت نه زه عرفان الله اجازت غواړم د لوی الله په امان او علب خان شیرپو فاونډیشن سره چې تاسو کوم امداد ورسره کولی شئ دا مونږ هر څه پریکټیکلي چیک کړه. بلکل هر څه ډېر ښکلې د ستاینې وړ دي.